چاوی سعودی عربو کې روزه ده دلته نشته اسلام خو یو دی شریعت بعضې څیزونو کې فراقي راوستی ده هغې هم د چا نه دا مطالبه نه کوي په احادیثو په کتابونو کې ابواب دي باب عنوان داسي باب فی ان لکل اهل بلد رؤیتهم دا هر خار خپل لیدل معتبر دی د دې وجه نه څه فقهای کرام وایي کار دی کې میاشتو لیدی شو تاسو ته په شرعي ثبوت باندې ثبوت راغی نو به روزه کې او څو علما وایي چې د یو خار او د بل خار د یو میاشتې فاصلې د پیدل مزل نو خیر دی که د هغې روزه بدله شي دا خو جشن نه دی چې موږ یې د جشن په حیثیت وکړو دا خو عبادت دی نو یو میاشت مزل 480 میله دی نو عام علما وایي که د یو ملک او د بل ملک دومره فرق وي نو خیر دی که دا موږ چې سعودي عربو سره وایو دا څه شرعي مسله نه ده نه په شریعت کې دا حکم دی د خدای او د رسول چې د سعودي عربو سره روزه کوي دا صرف انتظامی معامله ده انتظامی معاملې په حیثیت دا کنه چې هغې سره موافقت راشي نو د اختلاف به ختم شي هغې ته مرکزي حیثیت حاصل دی او ښکلې مقدس مقامات زمونږ هلته وي شریعت کې دا حکم نشته د انتظامی معامله د شرعي نه ده نو که اختلاف پکې راشي نو خیر دی لکه اوقاتو د مونځ کې مې اختلاف دی دلته اوس ماسپښین مونځ کوو مونږ او سعودي عربو کې به 2 غنټې پس کوي دې وخت کې هلته مونځ نه کېږي د ماسپښین ځکه هغې د ماسپښین نه دی داخل نو فرق وي که داسې که فرق راشي نو خیر دی گنجائش پکې شته عبدالله ابن مسلم شریف حدیث دی عبدالله ابن عباس یو خادم لېږلی شام ته چې واپس راغی هلکه روژه په کومه ورځ وایي په پلان کې ورځ وی تاسو میاشت لیدلی وه وی خلقو لیدلی وه او حضرت معاویه صاحب حکم کړو نو دی ورته وی مونږ خو په هغه میاشت په شپه نه ولیدلی مونږ خو د هغې نه یو شپه وروسته ده وی په هغې عمل کې وی نه زمون خپل لیدل معتبر دی د هغې خپل لیدل معتبر دی نو شریعت کې دا گنجائش ده نو د دې وجه نه که دا چې دا ټایم چې هغوی سره دا د خپل ملک د اختلاف ختمولو دپاره چې دا استانې وي مختلفې او خلق وي نو د اختلاف به ختم شي خو اتفاق نه کوي نن روجه صحیح ده که نه ده صحیح مونږ ته خو ثبوت نه دی راغلی نو که چا روجه د چا په خولې نیولي خدای به ثواب ورکړي روجه دی نه ماته داسم دویمه جمله سره د نامحرمه سره هلک یا د جنۍ که چا ښکل کړه نو روجه ماتیږي که نه نه دې سره د روجې تعلق نشته په ښکلولو روجه نه ماتیږي بعد وی خلق رمضان کی بانگوشی او لگ سات جمع تیساری دن وقت کی تا نفل کولشی او کنا او درکاتا نفل بعد صحابه و کرامو کردی خو حضور پاک پخپلا او خلفاء راشدینو ندی کرده نو که چاو کرده انکار پی مکا چه وقت پکی خو جمع دا چا دا نفل دا پار رستو کی گی نا او دمر انتظار پکاری دا زمون وطن کی چه متصل د بانگ نه پس اقامت وی دا مکروه کار دی لږ وقفه پکې پکار حرمینو شریفینو کې 15 منټه وقفه ساتي او په روژه کې تقریبا 10 منټه خلک روژه ماته کی پاوساله چې اوس کی مثلا نو طبیعت برابر شي نو بیا مانځه ته پاوساله ولاړي او چې څوک زر مونځ کوي چې زر چې او ته ورسم نو هغه مونځ نه چې جوړه کړي ځکه مونځ کې ټول فکر د چې وي او چې مخکې چې اسکې نو هغه چې به دې مونځي ځکه چې بس کې خو د مونځ فکر به یې درسو نو دا ښه ده چې مونځ شي خو دا ښه نه ده چې مونځ هم چې شي
هغه شپږ رکعاته نفل به دغه وخت کې نه کوې دا ماښام نه پس راغلی د مانځه نه پس وی د ژبې د لاندې کې چا ګولۍ ښي نو که اوبې دننه مری ته ځي خېټه راخو روژه پې ماتېږي او که داسې ګولۍ وي چې خوند نه لري لاړې نه لري خوند یې لاندې نه ځي نو په هغې خو روژه نه ماتېږي لکه د چڼې دانه سړي نیولي خوله کې ما خو خوند نه کوي یعنې اوبه نه کوي چې لاندې لاړې شي او که ترو ګولۍ ښي دا خو ویلي کېږم نو هغې سره خو روژه ماتېږي پخوانو امتونو باندې شپږ میاشتې روژې وې نه دا خو نه راغلی چا باندې لږې چا باندې زیاتې یهود کال کې 3 ځله روژې نیسي هم لږې لږې او عیسایانو اصل کې پې رمضان فرض و ملایان ناجمه شوي دا رمضان خو کله وړوکي راځي کله جیبې کې نو په مونږه سختي ده زه سپرلي ته به یې کړو خو د 13 ورځو په ځای به 40 روژې نیسو نو د 1 مارچ نه تر 10 اپریله پورې هغې روژې نیسي د خپل خو عام عیسایانو خپل مذهب پرېږ کړی اوس که د هغې مذهب کې هغې چې مقرر کړو یو سړی پکې تېر شوی دی سینټ پال د هغه نوم دی دا ډېر مخکې او یو نږدې تېر شوی دی جرمني کې مارټن لوتر دوی ول دین بدل کړی دی ځناورو نو هغې 40 روژې نیسي خو سپرلي کې نیسي چې موسم ښي نو 1 مارچ نه تر 10 اپریله کنی رمضان په هغې هم فرض دا تهجد من یا د اشراق من چې کوې که نه نو په هغه وخت کې چې کوې خیر دی که د هغې نوم نه هلې د نفل ووایه 2 رکعاته مونځ ګزارم یا 2 رکعاته نفل مونځ ګزارم یا 2 رکعاته د تهجد مونځ ګزارم د دې خولې وینا نه اعتبار نشته ته چې نفل کې هغه نفل دي په خپله هغه تهجد او اشراق کې حسابېږي وتر به د تهجد نه پس کې که مخکې چې څوک تهجد له راپاسي که نه نو د وترو ثواب وروستو زیات دی تهجد وکړه د شپې ټول لمونځونه وکړه آخر وتر وکړه ځکه زمونږ د ښکلي پیغمبر دا وینا ده اجلوا آخر صلاتکم باللیل وترا آخري مونځ د شپې وتر کوه د وترو نه پس به یې مونځ نه دی راغلی البته 2 رکعاته نفل حضور مبارک په ناسته کړي دي کله ناکله نو که چا مونځ کو نو هر څه دې مخکې وکړي وتر دې وروستو کوي په عامو ستنو باندې روژه نه ماتېږي زمونږ د علماو دا فیصله ده ډریپ که چاو خونجو نو غذا ده یا لاندې د دوبرې د طرفه سرنج وردننه که او داری پکې واچل نو په هغې روژه ماتېږي یا د متیازو په ځای ځکه دا سوري دی مدخل دی نو روژه ماتېږي په هغه شي چې 3 صفته یې پکې اول دا چې عین شي ورسي اثر نه دویم دا ده چې د لارې په ذریعه ورسي د سرمنې نه درېیمه دا ده چې دننه دماغ ته ورسېږي یا خېټې ته نو که په زخم باندې زخم دی او دارو دی پې واچو نو هغه خېټې ته نه رسي او زخم لاس دی خوږ دی خپه دی خوږ د سر دی او که دننه رسېده دارو په خپله نو بیا پې خو د لارې په ذریعه لاره پوزه ده لاره خوله ده لاره غوږونه دي او لاره دا لاندې 2 سوړي دي د دې په واسطه چې دننه څیز ورسي نو هغې باندې روژه ماتېږي او په ستن نه ماتېږي خو احتیاط دا دی چې بې ضرورته ستن مه وهه که د چا بواسیري او کلمې روزي او کلمه بارو وینځي او بیا دننه کي نو په هغې روژه نه ماتېږي اوبه دننه کول ښه نه دي او که کلمې بار وینځلي صافه سوترې کي
او هغه پکو ته دننه کې نو په هغې روژه نه ماتېږي. بعضې خلک پېشمني له ناوخته راپاڅي او دی په غسل کې نو بعضې خلک زر خلو پوزه کنګنګل کې نو دا کار څنګه دی؟ نه لامبل هغه وخت کې ضروري نه دی، پېشمني وکړه. لامبل خو د مونځ دپاره دی، نو چې کله مونځ کې مخکې ته ولامبه په روژې څه اثر نشته. خیر دی که سبا راختلی، خیر دی که پېشمني په هغه غسل کې کې نو خوراس کاټ باندې پابندي ده، نه په دې رستوالي پابندي ده. نو غسل د سبا نه پس کولی شي مانځه دپاره. چاوی د سړي روژه وي که رمضان کې بغیر د رمضان نه نو په روژه کې د خپلې ښځې سره ملاوېدی شي او که نه. ملاوېدل څه ته وایي؟ که خوراس کاکي خبرې اترې ټیک ده او که نزدېکت وي نو روژه کې خو بد نه ده. هسې ورسره سملاستېدی شي خو د ځوان سړي دپاره احتیاط پکار دی، ځکه لوی واقعاتو کې مبتلا نه شي. ښځه ښکلولی شي سړی روژه کې سملاستېدی شي ورسره، خو عام ظلمو ته له احتیاط پکار دی، ځکه دا شهوت دا په عقل غالب دی او په دین غالب دی. نو بیا یې بړون کړی روژه په کومو څیزونو ماتېږي؟ مارته هغه څیز وي چې غذا وي، په درې څیزونه چې پکې هغه شي چې په لارې په ذریعه ورسي او عین شي ورسي او دماغ او پیټې ته نو دې باندې روژه ماتېږي. خو بعضو کې کفاره ده او بعضو کې طرف قضا ده. که خوراس کاک څیزونه یې غذایي مواد دي نو روژه ماته شو کفاره پکې لازمه ده. او که غذایي مواد نی لکه لوګي دې راښکه، کوټکاڼه دې وخوړه، شیشه دې وخوړه، اوسپنه دې وخوړه، روژه دې ماته شو کفاره پکې نشته، صرف یو روژې قضا به راوړې. چاوی بعد خلق په ویختو باندې تور رنگ لګای نو په دې غسل وزي کنه او غسل پیوزي چې رنگي پارن خیر دې کنه کریزي دې پوری کړی یا دې تور رنگ پوری کړی او خټه پینی پاتې تش رنگ پاتې نو او ویخته دې لمدیږي او لاندې سرمنه ته وبرسي غسل دې پیوتو معتل. د مارغانو او د سماتې که په جامو پروت وي نو هغه هم پلیت دی که د روپۍ اندازې ته رسېدلي. جاوی یو کتاب کې ما نوم ولیده د خدای، یا نجیح یا نجیح، دا د خدای نوم دی نه دا ما خو نه دی اورېدلی دا نوم. نجیح د خدای نوم نه دی، دا بعضې تعویزګر بدوح بدوح لیکي، دا هم د خدای نوم نه دی. هغه نومونه چې قرآن شریف او احادیثو کې راغلي دي د خدای پاک نومونو کې حساب دی. او نور که د هغې ترجمه په بله ژبه کې وکړي لکه خدا یا خاون یا سختن مثلا نو دا راغلي دي، خو دا د ترجمې په حیثیت راغلي دي. یو کافر که مړ شي نو هغه ته دین نه رسېدلی نو د مسلمان نه به دا تپوس کېږي چې دته دین ورونه رسېده؟ نه، دین رسېدلی د ټولو کافرانو ته. اوس که څوک کافر مري مردار دی شي، امریکا د خدای مردار کړي نه دین رسېدلی دی.
په اقامت کې حي علی الصلاة حي علی الفلاح سره مخ ګرځول نه دي راغلی. اذان کې به ګرځې او کلمې به آخر کې ټولې ولاړې وې، الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله حي علی الصلاة ولا راغله حي علی الصلاة ته بنوي انا با قد قامت کدوانا یو زیده کنو بے خیر ده لکت قد قامت الصلاة و قد قامت الصلاة او که جدا ده وینو وقت پکے خی قامت کی بدا دو کلمی یو زی وائے او ازان کی بے جدا جدا وائے. چاوی ما غاخونو تکور لگوله ده نو که د ضرورت دپاره دی لګولي خیر دی غسلم کېږي هر څه دی کېږي روغو جوړو غاښونو ته کور مه لګوه او که مریض غاښي ډاکټر ورته دا ووایي چې دا علاج دی یا غاښ دیني هلته دی د سرو غاښو لګو کور دیني لګولی روغ غاښ دی لګولی د سرو نو غسل پې کېږي. کبرا زهرا زهرا صحیح ده که زهرا زهرا صحیح ده یو زهرا زهرا د ستوري نوم ده هغې کې یې نشته ورپسې الف هغه زهره ده ری پسې وړه هې ده او یم زهرا زهرا الف او مد زهرا معنی خشته د ګل په شان لکه فاطمه الزهرا نو زهرا به وایې زهرا به نه وایې زهرا د زی زور او کبرا کې د کاف پیخ دی کبرا کبرا نه ده. جنازه کې چې هر قسمه درود شریف وی ټیک ده ښه دا ده چې دا د مانځه درود شریف پکې و کور کې سړي پسې زنانه تراوی کولی شي او ځان پسې خویندې میندې خپلوالانې ودروه او ختم به تکوه تراوی ورته کوه خو سړي به مخکې ښځې به رستي که پردی ښځې نو پرده کې ودرېدی شي یا خواته کمرې او دروازه لري نو به د پردې نه خوا ولاړې. دا وی کم دی پورې صحیح ده چې نجمیانو فرعون ته ویلي چې هلک به پیدا کېږي دا د قسم په کتابونو کې راغلی دي نو زمون خدای او رسول په قرآن شریف کې نشته او نه احادیثو کې او دا قصو په کتابونو کې دی او د تاریخ په کتابونو. وی قاری صاحب د مانځه او د ماښام د بانګ او د په منځ کې لږ وقفه کوي دا ښه کوي او دا د سنتو مطابق ده. ما خو ورته وی چې متصل بانګ پسې څوک اقامت کوي دا مکروه دی په څلورو واړو مذهبو کې نه لږ وقفه و پکې کوي. که چا تراوی و نکڑی روجے کیگی کنا او کیگی بالکل تراوی مستقل عبادت تے اور روجہ مستقل عبادت تراوی سنت تی اور روجہ فرض دا نو پدا تراوو که چاو نکڑی بیمار و ستڑیو ادپاتی شو روجہ خبانی سی قامقا او که قصدنی مو نکڑی نو سنت تی پاتی شو فرض خبان پری دی. ویزه چې کار کوم نو زړه کې مې دا راشي چې فلان کې به زما صفت وکړي که قصدن دا راولې په زړه کې چې خلک د زما صفت وکړي نو دا ریاکاري ده او که ستا په زړه کې دا اراده نه خلک وایي دی هغې کې ته ګناهګار نه ای ته ریاکاري نه وایي ریاکاري دې ته وایي چې د خلقو دپاره ځان ښه کې چې ما ته فلان کې شیخ وایي فلان کې راته عالم وایي فلان کې راته امام انقلاب وایي زنده باد خلق پا دی فرضی خبرو دوکه کیگی ام دا دا جهان قمقل توب دے دا دا نسواریانو خلصڑی تا خسڑی ہوئی نو سے چلو شو چی دا خدای پنیس کری خسڑی اگا دی چی دا خدای پنیس کری دا چا پا صفتنو او بے چی تتی مطالبه که چی زمان صفتو که
نو دا ریاکاری دا. او که هغې په خپل ووې نو هغې کې ته ګناهګار نه، د هغې به په تا نیک ګماني. کوئی سڑے مرتد سی نو توبہ و باسی او فوراً با توبہ و باسی او نکاح بم دوبارہ تڑے. یو مولا کتاب الاسکاری لکلے نو آگے کسی ذکرون دے ما پورا نہ دے کتلے ہو ذکر نہ دے ہو دا خو ضمیر دی دا اللہ نم نہ دے اللہو دا خدای پاک نم دے یا اللہ او صحابو کرام و تابعینو یا اللہ وینے. بعض خلق ابل دلم چارانو تا پوس کو جمعین پس ذکر کی دا حلقی پا شکل ورطوے که چا درود شریف وینو بیا بدعات تے کنه دے. سوک پا وناڑا ادریگی دا درود شریف وی، سوک وی یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ پنجاب تلار سے دا زناور پیران منز باو کی مانزن پس باودریگی یا شیخ عبدالقادر سراکا دا خدای دا پارا یا مردارا خدای دیر کر. شیخ عبدالقادر پلاس کستا سدی ستا آواز ہو رہی کستا دا خیر و شر مالک تے دا خوش شرک کیتا نو پزور درود شریفیل دا حلقے پا شکل ذکر کول دا حلقے پا شکل دا جمعین پس مثلا دا پا بدعاتو کرا زان لذکر دی سڑے کئی چه خدای یادی تلاوت کی قرآن شریف وی درود شریف وی فیو با پیرانو تاواز کول یا دا درود شریف حلقہ جوڑول یا دا ذکر حلقہ جوڑول. زمون خکل پیغمبر دا کری دی نا، خلفاء راشدین کری دی نا، صحابہ کرامو دا کری دی نا، چنی دی کری دی نو ماغا بس دے. که دا ثواب کار بی نو پیغمبر تے خبر دے کنه دے خبر خک پیغمبر تے نو خبر او تے خبر نو جاہلا دا در ته چاو خودل چې دا ثواب کار. او که پیغمبر تے خبر نو امت تے ویلی دی کنه که امت تے نی ویلی نو دے خو خیانت کرده دی العیاذ باللہ. آخو دا ثواب خبر طول امت تا رسول دی او که امت تے ویلی نو منتو خواہ کم کتاب کی دی چی جمعینا پستا سو حلقہ جوڑا کے او ذکر چورو کے یا درود شریف ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی یاد ہے. دا جاہلان پیران دا خپل شوقت دا پارا دا خبر کئی نا تپوس سڑی نا کہوے چی رسول اللہ مبارک دا عمل کرے دے کنا، صحابوں کرام دا عمل کرے دے. قرآن شریف کے خدا دے چی منذ کے نوزے فیدا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. زیخ پل دے سن کٹے پل دنیا کارونا کا ٹکتا دا چاہ ذکر فخی کئی دے خدا حلقو شکل ندر آگلے ندر درود شریف دا پارا ندر ذکر دا پارا ندر شیخ عبدالقادر دا یادول دا پارا. اخو دیر خطرناک تے آئی کہ خو بدعات امراضی او شرک امراضی او دیڑنبو دو خبرو کہ خو شرک نشتا درود شریف خو مبارک شیرے او ذکر خو مبارک شیرے خو بدی طریقہ ندر آگلے دا جمعینا پس. بزور دن کی زیادتی کمی کا ہے دن آسان دیو دا پیرانے گرانے دا جائے داو کو داو ولی گرانے پریچے خلق زخپل لزق پس اخپل تلاش پس کینے ذکر کو لکہ دا جنازی بعد عشقہ مقل اماما جنازہ بوشوی کینے دعا پاتے دا حمارا دا تا چاہے دا رسول اللہ کری دی صحابہ کری دی خو جنازه ټوله دعا ده کنه بیا دعا تکینه چې دعا وکړو دا دین کې زیاتی کمی پیدا کول د دین خو پولی دی پوله منروانه ډیر به د بانګ نه پس درود شریف شروع کی دا جاهلان پزوره الکه ولی وی درود شریف خشی نه دی درود شریف خشی دی مبارک شی دی خو د درود خپل وخت دی خپل زید کینا پا مزد درود شریف آیا. بانک کی زیادتی کمی مکا بانک دا اللہ اکبر نشورو دی پا لا الہ الا اللہ والار دے
کچاته مخکې بسم الله په زور وویل نو غلطي وکړه، او کچا لا اله الا الله نه پس محمد رسول الله ورسره وویل نو غلطي وکړه. کني کلمه خو ویله، کلمه خو ښکلې ده، بسم الله ښکلې ده، خو پولې دې روانې کړې د شریعت، پولې به نه روانه د ځان نه به عبادت نه جوړوي. تپوس کوي چې خدای رسول الله مبارک دا کړي دي که نه؟ صحابو کې دین خو هغه مونږ ته را رسولی دی، او صحابه کرام اول شاګردان دي د مجلس خلک، د هغوی په خبرو او په تعلیماتو هغوی پوهېدل او هغوی مونږ ته دین را رسولی دی. چې هغوی نه دی کړی د ځان نه ولې کوو؟ یو سړی درست دی او مالی حالت کمزوری، بل سړی هغه عمره کولی شي که نه؟ کولی شي. که مالی حالت کمزور ابن روغ جوړي او دی بل چاته وایي زما دپاره عمره وکړه، نو عمره کېږي، د بل دپاره حج هم کېږي، خو فرض نه کېږي. چې روغ جوړي که نه نو فرض والا بل سړی نشي کولی، نفل کېدی شي. د مسجد عایشې نه چې څومره عمرې کولی شي په مکه مکرمه کې خلک ځي، خو ښه دغه ده چې کم از کم 3 ورځې 4 ورځې پس چې وخت پکې تیر شي نو عمره کوي، چې په سر دې خصوص شي چې صالح خریلو ته اسانه شي. درود شریف